بسم الله الرحمن الرحيم. وإلا فشرطية ويسمى الجزء الأول مقدما والثاني تاليا والموضوع إن كان شخصا معينا. هذا ورسواه مخکم ویلیو شکل د قضیه بیان شروع شوی د تصدیقاتو تعریف د قضیم کړو قول يحتمل الصدق والكذب مم له دوه اقسام بیان کړو کچري حکم پکې لګیدلې چې یو شی ثابت دی بل شي ته یو شی نفي دی بل شي نه به ورته حملیه ویلې کیږي او به اول که ثابت وي نو موجبه وته یو کسل بینو به وته سالبه وي ورسره نور بیانونه کړیو جزء اول چې کوم باندې چې حکم لګي محکوم علیه چې هغه ته موضوع وي محکوم به ته محمول وي ورسره یو دریم بل شی دی چې هغه د نسبت رابطي ویل کیږي چې محکوم علیه مینس کې څوک نسبت جوړي او به اخر کې ویلیو کچری دغه شان نه نو فشرطیه به شرطیه وي دا هم لوي نن سبق دی که بهرحال کچری دا سینوي چې یو شی ثابت دی بل شي ته یا یو شی نفي دی بل شي نه دا سینوي نو به ورته څه ویل کېږي شرطیه او دا ډېر په لنډو باندې وایي لکه ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ان كانت الشمس طالعة دي جزء اول تا ماتن وي دي ته مقدم ویلې کیږي مقدم فالشمس طالعة دي دویم جز ته ویلې کیږي تالی زده شو نو که د قضیه شرطي تعریف بلندو باندې وکړلو کچري دی یو شی بل شي ته ثابت نوي یو شی بل شي ته ثابت دی یو شی د بل شي نه نفي دی دا قصه پکې نه وي نو به شرطیه ده جزء اول ته مقدم وي جزء ثاني ته تالي وي پوه شولې به لاندې را کوشي قوله والا فشرطيه والا فشرطيه څه مطلب یو خودي ته اشاره کوي شارح چې دا کوم الا در تخکاری دا د استثناء ولا الا نه ده دا اصل کې ده این شرطیه او لا ينافينا مرکبه ده تاسو ده اي وان لم لا ينافينا ومدلم ده لم يكن وان لم يكن الحكم كشرنوي حكم بثبوت شيء لشيء دا شبك نوي او نفيه عنه یا نفي ده حکم وي د موضوع نه دا شبك نوي حکم ثابت ده یا حکم نفي ده دا قصه پکې نوي فالقضيه شرطيه النبي قضيه شرطیه ده پوه شولې به تاسو لږ بر وګورئ اوس ورپسې شارح چې د قضیه شرطیه دوه اقسام بیانیه او تحملیه حملیه ویل کېږي یوې ته متصله ویل کېږي او بلې ته منفصله ویل کېږي به ورسره موږ دا بیان کو چې دغه متصله هم په دوه قسمه ده او منفصله هم په دوه قسمه ده توجه هم ده که نو اورئ مولوي صاحب ازلی کی صحیح تعریف وکړو د خو ویلا کچری بدو یو شی ثابت وي بل شي د بارا یا یو شی نفي د بل شي نه دا حملیه ده او کدا سینوي نو به شرطیه ده نو د شرطیه و پورا تعریف څنګه دا وره اوس ولې خدا خود وشو کنه تعریفي کدا هم نه خو خمرقات نه بل تعریف وکړو الته قضیه شرطیه څه تعریفو چې داغه منګه سپړو نو دو جزئیو تنا مفردات تنا بلکې دو مرکبات تسپل دل کیږي ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود کی ان افعال کا سبب پادشي الشمس طالعه النهار موجودنا دای بل تعریف د قضیه شرطیه کا قضیه شرطیه چاته وي کاغه من سپړو نو دو مرکبات تسپل دل کیږي او د حمله تعریف څه کوي کسپړوي دوا مفردات تسپل دل کیږي یا یو مفرد او یو مرکب ته بهرحال دا خبره ختمه شوله اوس راځي د قضیه شرطي دوا اقسام دی یو ته متصله وي بل ته منفصله وي
نو بدې لګزان پوهه کوي مولوی صاحب متصله چاته ویل کیږي متصله ذلک اوله کې واضحه تعریف کومه چې دوه قضیې وي پاغي کې په دویمه قضیه کې د اثبات یا د نفي حکم وي خو په تقدیر د اوله قضیه باندې اوله قضیه کې به حکم من مقدر فرض کو دا غي په وجه په دویمه قضیه کې یا د اثبات حکم وي یا د نفي حکم به لکه مثال ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود فالنهار موجود دا دویمه قضیه لري کې حکم ولګیدل د اثبات چې ورځ به موجود وي د څه ده کنه خدا د اولی قضیه په تقدیر باندې اول قضیه کې موږ کچري من فرض کو جنور راختله خلم ده کنه نو په اول دویمه قضیه کې د اثبات یا د نفي حکم وي خو په تقدیر د چا د اولی قضیه باندې د نفي ولا مثال بچ شي ليس دا سینه ده ان كانت الشمس طالعه فالليل موجود دلته د لیل موجود نفي کو خو په دې تقدیر باندې جنور راختله وي پوهه نشولې پی څنګه وایي مولوی صاحب متصله چاته وایي چې په دویمه قضیه کې د اثبات یا د نفي حکم لګېدلی په تقدیر د اوله قضیه باندې او دیوی بلندو تعریف کړي کتاب والا شارح څه وایي كان الحكم فيها بثبوت نسبة على تقدير نسبة أخرى أو نفي ذلك الثبوت دا دې سوي تقضیه متصله چاته ویل کیږي شرطیه متصله چې د اثبات نسبت یا د نفي نسبت حکم لګیدلی په تقدیر د نسبت باندې پلندو ویلې دي اثبات نسبت یا د نفي د اثبات نفي د اثبات نسبت دا په تقدیر د چاوي اول مولین دی په تقدیر د نسبت وي موږ خوازه ویل دا سبب رسیدلی وي چې دویمه قضیه کې د اثبات یا د نفي حکم لګیدلی دا په تقدیر د اولی قضیه زدا شول دا خبره بنا خپل تعریف نه معلومه شول متصله په دوه قسمه باندې دا وجه پڅو یو ته موجبه ویل کیږي بلته سالبه کچری په دې دویمه قضیه کې حکم د اثبات لګیدلی په تقدیر د اولی قضیه نو موجبه ده ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود او که په دویمه قضیه کې حکم د نفي د اثبات لګي د نفي د نسبت تسی وای حکم لګیدلی د نفي د اثبات نسبت اثبات نسبت چې دا پکې نفي شوی او که بلندو معنی وایو که حکم د نفي لګیدلی په تقدیر د نسبت د اولی قضیه نو به بدی ته ویل کی سالبه مثال مرله مونږ ویلو څنګه لیسا دا سنه ده ليس البته ده ان كانت الشمس طالعه فالليل موجود پوه شولې پی مخکې ګورې جی تقضیه شرطی دویم قسم منفصله د دې څه تعریف ده انتهایی آسان تعریف ده قضیه شرطیه منفصله قضیه ته ویل کیږي چې پاغي کې اثبات د منافات وي هذا العدد اما زوج او فرد دا عدد بیا زوج وی دلته منافات ثابت کړی دی چې یو شی یا به زوج وی یا به فرد وی دا څنګه ده چې زوجم دی وی فردم دی وی او یا به کې نفي د منافات وی یا به اثبات د منافات وی او یا به د پوهه شولې په دې خبره باندې نو قضیه شرطیه منفصله په دوه قسمه شوله قضیه شرطیه منفصله موجبه او قضیه شرطیه منفصله سالبه د موجبی مثال قضیه شرطیه منفصله موجبه هذا العدد اما زوج او فرد تعریف داو کنه چلته اثبات د منافات وی دا عدد به زوج وی او یا به فرد وی او چې کله نفي د منافات وی ليس البته ان كانت الشمس طالعه فالليل موجود امدای مثال کې دا مثال جوړیږي دا څنګه دا کزید انسان وی نو زید د حیوان وی دي کې منافات لري کړي دي منافات پکې نشته دي انسان هم دي او سره بزوي حیوان هم وی ویږي په دې خبره مالي تاسو ګورئ لکشان ته کم دي قوله وإلا فشرطية اي وإن لم يكن الحكم كشرين ولقدله حكم
بثبوت شيء لشيء چې ثابت دی محمول موضوع ته یا نفي دی محمول د موضوع نه دا حکم نه لګیدل فالقضيه شرطيه القضيه بشرطيه وي سواء كان الحكم فيها برابر خبر د حکم باغی کی بثبوت نسبت د ثبوت نسبت دی مقضيه کی على تقدير نسبت اخرى په تقدير د نسبت د اول قضيه او نفي ذلك الثبوت یا د ثبوت په دویمه قضيه کې د نفي وي په تقدير د نسبت د اخرى ورسید دغه متصلی خبره شوله او بالمنافات یا په قضیه شرطیه کې حکم لګیدلی د منافات بین النسبتين دو نسبتون منځ کې منافات دي هذا العدد اما زوج هذا العدد اما فرد او سلب تلك المنافات یا بد او بالمنافات او بسلب تلك المنافات یا به حکم لګیدلی فسلب دغه منافات معنی فالاولى دا اولنی چې دا شرطیه متصله وثانیه او دویم چې شرطیه منفصله به هر یو دو اقسام موږ بیان کړه موجبه او سالبه به شرطی متصله خپل اقسام دی را بشیر علی ان شاء الله لزومیه او اتفاقیه او بین منفصلین دو اقسام دی عنادیه او اتفاقیه او به هر یو دو اقسام دی معنی حقیقیه معنی الجمع معنی الخلوه دا د عنادیه او د اتفاقیه هر یو یادوما تاسو په شلې بده مانی مخکې راځي عالم ان حصر القضيه تاسو اکبر وګورئ جی مصنف چې د قضیه تقسیم وکړو دوه اقسام ته یو حملیه او پرون تیر شوی وي شرطیه نه ویلا دی مېز کې چې کوم حصر دی چې قضیه په دوه قسمه ده حصر عقلی دی حصر عقلی تاسو پیژنئ کنه چې دایر بین النفي والاثبات او عقل جایز نه غني چې دې سره دی وبلم پیدا شي یا به کې حکم لګیدلې د نفي او د اثبات یا به کې نه وی لګیدلې کله لګیدلې وی حملیه د کنه وی لګیدلې د شان به شرطیه ده نفي او اثبات شو کنه شو دې کې بل نشته بس هم د صورت دوه قسمه دي حملیه او شرطیه ابه چې د شرطیه تقسیم کو دوه اقسام ته متصله منفصله الته حصر استقرائي د مخکې ویلو د حصرونو بیانم کړو کا حصر استقرائي چاته ویل کی هم چې هغه حصر په تتبع او تلاش باندې معلوم شوی چې اندومره اقسام دي نو کسره نور کوشش وکړي کېدې شي بل متفکر پیدا شي نو حصر استقرائي کې احتمال د بل قسم وي او حصر عقلي کې نوي بهر حال د قضیه تقسیم حملی او شرطیه ته حصر عقلی دی او د شرطیه تقسیم حملی منفصله او متصله ته دا استقرائي دی پوه شولې بي واما حصر الشرطيه كم ده وعلم پوه شان حصر القضيه حصر د قضیه فی الحملیه والشرطیه على ما قرره المصنف کم چې مصنف بیان کړلو دا سي ترجمه وکي عقلی دا عقلی دی دائر بین النفي والاثبات دا دائر دی په ما بین د نفي او د اثبات کې واما حصر الشرطيه ورج حصر د شرطیه دی فی المتصله والمنفصله فاستقرائي دا استقرائي دی فاستقرائي قوله مقدما پوه شولې مولوی شه بده معنی ماتن ویلو جزء اول ته مقدم ویلې کیږي جزء ثانی ته تالی زموږ شارح ولا وجه تسمیه بیانې مقدم ته مقدم ذکر وی چې دا مخ کی ذکر شوی کړه ان کان د شمس طالع مخ کی ذکر دی کنه دی او جی تالی ته تالی ولی وی تالی ته ذکر تالی وی چې تالی معنی د شات پسې کیدون کې شات ور پسې کیدون کې او دا ان كانت الشمس طالعه بسي فالنهار موجود شات راضي کنه راضي تعلیم شات اور بسي کیدون کی زکه ته تاری وي مقدما لتقدمه في الذكر زکه ذکر کی دا مقدم وینو قوله تاليا لتلوه وزکه دا رستوي ان الجزء الاول د جزء اولنا رست تابيوي د جزء اول قوله الموضوع تاسو په شلې مولي سي دی معنی نن سبق کې منګه د قضیه شرطیه تعریف وکړلو سم ویلا کچره دا سینوي چې نفي د اثبات د یوشي بل شي د بار دی یا نفي د یوشي د بل شي نه دا نو به باغی ته ویل کیږي شرطیه به مل دوه اقسام بیان کړل یا متصله وي چې په دوه قضیو کې چې کومه دویمه قضیه ده باغی کې د نفي د اثبات حکم لګیدلې په تقدیر د نسبت د اول قضیه او یا به منفصله وي سیدا یا به منفصله وي چې الته اثبات د منافات وي
د دوو قضیو ترمنځ او یا نفي د منافات وي. دا وشو کنه. تاسو لږ برو غوري چې وس متن لا واپس ورزو په متن کې زمنګ ماتن چې ده په اعتبار د موضوع سره قضیه حملیه څلور اقسام ته تقسیمي. انتهي اسانه ده. د قضیه حملیه څو اقسام بیانې څلور او دا تقسیم چې ده په اعتبار د چا سره ده موضوع سره. حتی چې موضوع ته کتلی دي او هغه موافق ول نوم مور کړی دی. نو څلور اقسام کوم دی ولې انتهي اسان دي. د خمرقات شغوجي ته سلمته ټول کې دي. شخصیه محصوره مهمله او تبعیه. یاد شو تعریفونه به وکړو. شخصیه چاته وي چې موضوع پکې شخص معین وي جزئی وي. لکه هذا انسان هذا تو ګوره جزئی دی کنه دی دا خو معرفه ده شخص معین دی. یا زید قائم زید موضوع قائم محمول. نو موضوع چې دا پکې دا جزئی ده شخص معین دی. زده نشو چې موضوع پکې شخص معین وي د نفي د اثبات حکم لګیدلی. زید قائم زید ليس بقائم. دویم دا تبعیت را مقدمه کوي چې موضوع پکې کلی وي. کلی مخکې څه ویل موضوع پکې کلی وي او حکم په حقیقت او ماهیت باندې لګیدلی دي ته تبعیه ویل کیږي. الانسان کلی انسان کلی دی. دلته کلی حکم د انسان په افرادو نه دی. افراد خو کلی نه دي ماهیت او حقیقت باندې لګیدلی دی. پوه نه شولې به. دریم قضیه محصوره راوالی چې موضوع پکې کلی وي او حکم په افرادو لګیدلی وي دوا او د افرادو کمیت هم بیان شوی چې کل افراد یا بعضی افراد. درې اجزا مې ویل که سوچم وي. موضوع پکې کلی وي حکم په افرادو لګیدلی وي او د افرادو کمیت بیان شوی کل او بعض. کل انسان حیوان بعض الحیوان انسان. پوهیږئ که نه. څلورم نمبر محمله دی کوم درې اجزا. موضوع پکې کلی وي حکم په افرادو لګیدلی خو کل او بعض چې دی یعنی کمیت دا پکې نه بیان شوی. څه مشکل شته پکې. لکه مثال الانسان فی خسر انسان په تاوان کې دی. الف لام چې پکې استغراقی نه کوخه ان انسان څه وایو دې لپاره مثال څه وي موږ نو سره مثال یې میر شو یار پرې د ټول افراد یادې بس الته الف لام استغراقی دی. انسان فی خسر بس خبره ختم شوه. برحال قضیه حملی په اعتبار د موضوع سره څو اقسام بیان شو. څلور زده شو کنه دوباره ویو دا خو آسانو. نو وجه حصر به خیر دی دوباره وایو څنګه کتاب کې ذکر تا ګورئ. قضیه به خالی نه وي یا به موضوع شخص معین وي یا به یعنی جزئی به وي او یا به موضوع کلی وي. که موضوع جزئی او شخص معین وي دا شخصیه ده او که چېرې موضوع کلی وه نو به خالی نه وي. یا به حکم په حقیقت او ماهیت لګېدلی یا به په افرادو. که حکم د محمول لګېدلی په حقیقت او ماهیت د موضوع باندې نو به تبعیه ده. که په افرادو لګېدلی خالی به نه وي. یا به کې کل بعض وي کمیت به بیان شوی یا به نه وي. که بیان شوی وي محصوره ده که نه وي بیان شوی وایه نه شلی پې. نو اوس به کتاب کې مو وایو که نه متن کې وګورئ. والموضوع ان كان شخصا معينا كشر موضوع بك شخص معين وي سميت القضيه مسمى کی قضيه شخصيه پچاوانی شخصي او مخصوصا متویل کی و مخصوصه وان كان نفس الحقيقه او کشر حکم لګیدلی په نفس حقیقت باندې یعنی موضوع بك شخص معين نوي ان كان شخصا او ان كان نفس الحقيقه کدا موضوع بك نفس حقیقت وي نو به فتبعیتن پویږي کنه. و الا او که چېرې داسې نه وي مطلب موضوع پکې نفس حقیقت نه وي بلکې حکم د موضوع په افرادو لګېدلی وي
نبی بګورو کمیت بیان شوی د افراد یا بنوي فإن بينا کشر بیان شوی کمیت افراده کمیت د افراد کلن او بعضا فمحصوره محصوره وتوي او به د محصورات اربعه روان دي ان شاء الله د دې بیان وکوم لاندې ونکړه لوخه وسی واوري ورکی کی بس په مستفي ورزون دا محصوره به خپل کور کې بسو قسمه په څلور قسمه موجبه کلیه موجبه جزئیه سالبه کلیه سالبه جزئیه موجبه کلیه چاته وي چې محمول حکم لګیدلې د موضوع په ټول افرادو موجبه جزئیه چاته وي چې د محمول حکم لګیدلې د موضوع په بعضو افرادو سالبه کلیه چاته وي چې محمول لفظ شوی د موضوع د ټول افرادو نه او سالبه جزئیه چاته وي چې محمول لفظ شوی د موضوع د بعضو دا مزر زر کوي ویل چې دا خو موږ ته بار بار تیر شوی دي او کوجه حصر وي حکم بخاری نه وي یا بل اثبات وي یا بد نفي وي کله اثبات وی نو یا بد کلن وی یا بعضن وی کلن وی موجبه کلیه دو که بعضن وی موجبه جزئیه او که نفي حکم وی یا با کلن وی یا بعضن که کلن وی نو سالبه کلیه او که بعضن وی نو کتاب ولم وجه حسب ذکر کړی دا هغه طریقه بدل نو خبره پکې نشته کتاب ولا وجه وری مانو سکه خدای دې مونږ خکې چې مونږ خپل ځان نه ویل کتاب ولا وایو دا سی وایي مولوی صاحب محصورات اربعه مې اسکی وجه حصر یا به حکم کلن لګیدلې یا به بعضن لګیدلې ک کلن لګیدلې کلیه دا او ک بعضن لګیدلې جزئیه دا به کلیه کې با اثباتن وی یا بنفین وی کې اثباتن وی موجبه کلیه دا او ک نفین وی نو سالبه کلیه او ک بعضن وی نو کې اثباتن وی موجبه جزئیه او ک سلبن وی د خپل وی کلن او بعضن به کې حکم لګیدلې نو فمحصوره کلیه به وی به سالبه او موجبه به کې راځي او جزئیه به وی کدا کلن بعضن یعنی که بعضن وی نبه به کې موجبه او سالبه راځي که سالبه جزئیه موجبه جزئیه پوه شولې پی لاندې راځي دا لکشان به پریدو وقوله والموضوع وهذا التقسيم للقضيه نور قسم کله خالی عبارت ما دا تقسیم د قضیه حملی دی او د چا په اعتبار سره دی په اعتبار الموضوع ولذا دغه وجد مولوی امام درته ویل لوحد فی تسمیه الاقسام لحاظ ساتل شوی دی په نمونو د اقسامو کې د چا لحاظ ساتل شوی دی حال الموضوع د موضوع د حال فیسمى یعنی موضوع ته ګورو چې موضوع څنګه ده عقل په اعتبار سره نوم ورکړی دی چې کله موضوع جزئی وي د شخصي نوم یې ورته ورکړی شخصي وي فیسمى ما مسمى کیږي هغه قضیه موضوع شخص چې موضوع پکې شخص یو شخص په څه مسمى کیږي شخصیتا ولا هذا القياس غشن په قياس سره نور والا ډایرکټ دا وجه حصر بیانې ومحصل التقسيم او خلاصه التقسيم هغه دا چې ان الموضوع موضوع چې دا اما جزئي حقيقي یا بجزئي حقيقي وي كقولنا هذا انسان دلته هذا تو ګره جزئي حقيقي ده او كلي یا به کې موضوع كلي وي وجه حصر خو ما ذکر کړی وکنه والا ثاني كدوم صورت وي موضوع کې كلي وي نو به دو صورت دي فيما يكون الحكم يا بلګدل حکم على نفس حقيقه هذا الكلي فنفس حقيقه دغه كلي باندې او تبعيه او بماهيت باندې حکم لګیدل من حيث هي د حیثیت د هي انا يعني من حيث الموضوع من حيث الماهیت حکم لګیدل من حيث هي د دې حیثیت د چې دغه حقیقت هي حقیقت د افراد حیثیت نه او على افراديه به حکم لګیدل بچا په افراد باندې وعلى ثاني او په افراد لګیدل د دې صورت دي فاما يبين يا بك بيان شوي كميه افراد المحكوم عليه كميه د افراد المحكوم عليه كل او بعض سره څه مطلب بیان شوی كميه د افراد المحكوم عليه د دې څه مطلب دی مطلب دا به يبين چې بیان بشوي چې ان الحكم على كلها او على بعضها حکم لګیدل په ټول افرادو دا به کې بیان شوی او لا یا به کې دا نوی بیان شوی او لا يبين ذلك یا به بیان شوی نوی دا بل يهمله دا چې په مخ کې مناتب کوم بل ايهمله او یا به د محمل پر خودل شوی بلکې محمل پر خودل شوی نو فالاول کشری دا کول او باز بیان شوی اول تلړیا غزیتا
فالاول کچری موضوع پکې جزئی حقیقی وی کاغه یادی نو فالاول شخصیه والثاني او چې په ماهیت لګیدلې وی حکم تبعیه والثالث او چې په افراد لګیدلې وی کل باس پکې وی نو محصوره والرابع په افراد لګیدلې وی کل باس پکې نه وی نو به محمله ده ثم المحصوره به محصوره ما څو اقسام ویلو څلور کنه راشي ان بوین فيها کچره بیان شوی په دې قضیه کې محصوره کې د څه خبره چن الحكم على كل افراد الموضوع حکم لګیدل په ټول افراد د موضوع باندې وایوري ملیسب وجه حسن ډایرک بیانې یا بداسي چې حکم بلګیدل د موضوع په ټول افراد باندې او یا به حکم لګیدل د موضوع په بعضو افرادو کله ټول لګیدل یا به اثبات یا به نفي کړي اثبات وي موجبه کلیه د کده نفي او که په بعضو افرادو لګیدل یا بر اثبات یا د نفي کړي اثبات وي موجبه جزئیه او کده نفي څو پیری رواني ویلو کومه ده وان بين او که بیان شوی چې ان الحكم ثم ان بين فيها ان الحكم على كل افراد الموضوع انه به فكليه وان بين او كشر بيان شوي ان الحكم على بعض افراده انه به فجزئيه وكل منهما هر يبري دوړو کې کلیه او جزئی کې اما موجبه او سالبه ولا بد في كل من تلك المحصورات الاربعه تاسو په شلې مليسم څه مشکل پاتې دي نو یو درې خبرې دی وو به لاندې بیان تعریف د سور راته کوي او سور ته سور ولي وي او مستاق سور راته بیانې انتهي آسان دی مرقات ساغوجي تسل منطق خبرې نو اورې مریسم سور چې تعریف د سور دار سور هغه چاته ویل کیږي چې د موضوع د افراد بیان کوي چې کل دي او یا بعض دي لکه مثال کلو انسان حیوان دا کلو بیانو کو چې د انسان ټول افراد یادوما او بعض الحيوان انسان کې بعضو بیانو کو چې د حیوان بعض افراد یادو مچغه انسانان دي تاسو پوه نه شولې سور چاته ویلې کیږي سور هغه امر ته ویلې کیږي شارح وي هغه امر ته ویلې کیږي یو جز کتاب کې شته لکه هغه امر ته ویلې کیږي چې د محکوم علیه د موضوع د افراد بیان کوي بیان د کل یا د بعضو پوه شئ دا خو د شو خجی سور ته سور ولی وی دویمه خبره وجه تسمیه وی دا ماخوذ دی د سور البلد نه سور البلد د خار هغه دیوال ته ویل کیږي کوم چې د خار نه ګرد چاپیره تاوي چونکه هغه دیوال په خار احاطه کړي نو دغه شان دا سور چې دا د محکوم علیه او د موضوع په افراد باندې دي هم احاطه کړي نو هغه ته سور ویلو سور البلد والته چولی هغه احاطه کړي وا نو دې ته منصور وایي قدیم په افراد احاطه کړي دا په کل یا په بازو څو خبره وشولې دوا درې مفاده شولا د موجبي کلیه سور څوک دې دوی بیان کړي د سالبي کلیه څوک دې دوی بیان کړي د موجبي جزئي څوک دې دریم تقریبا دو بیان کړي دي او د سالبي جزئي تقریبا درې سور بیان کړي دي څه مشکل شته بګي نو به وته وګورئ اول متن ته وګورئ اوس بشر لراشو وما به البيان او هغه شی باغی سره چې وما هغه شی به البيان چې باغی سره بیان کیږي د کل او د بعض سورن اڅوک دی و الا فمهمله چې دا پکې نه بیان شوی به مهمله ده لاندې راشي کوم دې ته ورسېدل ولا بد دقه خو چې ولا بد في كل من تلك المحصورات الاربعه او ضروري ده په دغه ټول محصورات اربعو کې من امرن ګره امر یاد کو خ امر زکه یادې چې کله دا سور چې دا کله کله لفظ لري لکه نکره چې تحت النفي واقع شي سور د سالبي کلی وي هغه امر ته ویل کېږي او جز د سور تعریف شروع شو یبینو چې بیانوي کمیت افراد الموضوع ده کمیت د افراد د موضوع کمیت ول مقدار ول بیانوي يسمى ذلك الامر مسمى کی دغه امر بچا باندې بالسور یو جز پر شو دویم جز ولې د سور وای اخذ من سور البلد واذا هو ماخوذ د سور بلد نه ماخوذ دی اذ وجه وس بیانې پورا اذ كما ان سور البلد لك څنګه چې سور البلد چې محيط به د احاطه کړي په بلد باندې كذلك هذا الامر دق شاند امر چې محيط ده هم احاطه کوي بما فاغ افراد مانی حکم عليه بكم مانی چې حکم لګيږي د محمول په کل لګيو که په بازو لګي خپل وای کنه امین افراد الموضوع
افراد د موضوع باندې احاطه کړي. دوه امر وشو. دریم امر مولوی صاحب سور د موجبی کلی دوه شي نه دي. څو دي؟ یو لام استغراق ده ان الانسان لفی خسر ما تزکه ویل چې دا مهمله نه ده دا خو موجبه کلیه ده محصوره ده. یو لام الف لام استغراق ده بل لفظ ده کلو ده هو کلو ولام الاستغراق امدغه شان وما يفيد معناهما وسوي هغه څوک چې د دې د معنی فائدہ ور کوي بن اي لغت كانت کله هر یو لغت وی لکه پښتو کې هر دی اردو کې مهار پیږي کنه فی الموجبه ولا بد في كم يتورسل پر لاړما من اي لغه كانت وصور الموجبه الجزئيه د موجبي جزئي صور بسوي وي بعض يو وواحد او دوا بعض الانسان حيوان نا بعض الحيوان انسان واحد من الحيوان انسان وما يفيد معناه ممدغه شان هغه څوک چې فائدہ ور کوي د دې دوړو د معنی په هر جبه کې وصور صالبه الكليه دیم دو بیان کړی دي لا شيء ولا واحد لا شيء ولا واحده لا شيء من الانسان بحجر لا واحد من الانسان بحجر ونظائره مدغه شان د نور نظائر رواله لکه نکره چې تحت النفي واقع شي. وصور صالبه الجزئيه صور د صالبي جزئي چې د دې درې بیان کړی دي هو ليس بعض الحيوان انسان پیږي کنه دا څنګه د چې بعضي حیوانات دي انسانان وي صحیح او بعض ليس او دریم ليس وليس كل حيوان انسان وليس دا څنګه د چې کل حیوان دي انسان شي. وما يرادف هذا شان د دې چې څوک نور مرادف وي قوله وتلازم یو خسته خبره ده خو پرې به د زیتی ده فرق